لږ زیات ودرېږي نو د په دې پوندې په دې اډوکي کې یا په دې پونده کې درد شروع شي. آیا دا ستاسو سره ریلیټډ دی یا دا د ارتوپیډیک سره؟ دا زموږ سره ریلیټډ دی. دا خبره ظهور صاحب تاسو ته وکړم چې دا هر یو جوړ علاج بدلول نه دي. هر هغه دویم کس ته کونډو د لاسه پروت دی نو دا د څه وجې راځي او د دې علاج څه دی؟ اکثر وایي دا هډوکي اورېږي د وخوړلی شو بس د دې علاج نه کېږي. نو د دې باندې زموږ د کتونکو ته لږ ووایي. په دې پروګرام کې زموږ سره تعاون کړی دی پیس ټیلیکام کارټلانګ، پیس ترین آپټیکل فایبر انټرنیټ سروس. بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. ګرانو کتونکو راغلی ما نن تاثیري کارټلانګ لونخوړ روډ باندې صفدر میډیکل سنټر ته. صفدر میډیکل سنټر کې به نن موږ خبرې کوو د ډاکټر ابرار حسین سره. ډاکټر ابرار حسین د کارټلانګ د خاورې بچی دی. دوی د جوړونو علاج کوي چې که د چا کونډۍ خرابې وي، په کونډو کې تکلیف وي یا په دې پوندو کې چې کوم د پوندو تکلیف چې چاته وي دغه علاج چې دی نو دا ډاکټر ابرار حسین کې نور هم د جوړونو په حواله باندې هم دوی سره خبرې کوو. خو نننی پروګرام چې دی نو هغه د دوی سره زمونږ د ګوتنو د کونډو چې دی او د دغې پوندې د دې میخ یا د مونږ ته میخ وایو یا هډوکي غټ شو په دې حواله باندې دی. ډاکټر صاحب اول خو ته پروګرام کې هرکلی ډېره مننه د وخت راکولو. اول خو به را سره د خپل علاقې د دې د تعارف وکړئ چې د کوم ځای اوسېدونکی خپل تعارف را سره وکړئ. ظهور صاحب ډېره مهرباني د راوختو او د دعوت کولو. پهله خو زه خپل تعارف وکړم. زه بنیادي طور هم د دې کارټلانګ د خاورې یم. ما خپل ابتدایي تعلیم میټریک د ګورنمنټ های سکول کارټلانګ نه او اف ایس سی بیا ایډورډز کالج او بیا ما مزید میډیکل او سپیشلایزیشن شپیشیر پاو لیډیرډینګ هسپتال کې کړی دی. نو هم د دې علاقې د خلکو خدمت کول زما خواهش دی ځکه زه دلته راځم. نو یم از اول میډیکل سپیشلیسټ هم بیا ما دویم سپیشلایزیشن چې دی هغه ما بیا په جوړونو کې وکړو چې ورته زموږ په ژبه کې رومټالوجي وایي چې کوم هیلث او هیلث سره ریلیټډ خلک دی ته خو به لږ ډېر بلکې ای کې ډېر خلکو ته د دې فیلډ پته نشته. نو د فیلډ ته رومټالوجي وایي خو اکثر خلک یې د ارتوپیډیک سرجن سره یو ځای کوي چې دا او هغه یو ډاکټران دي خو دا یو نه دي. ټیک شو. ها ډاکټر صاحب څنګه تاسو وایي چې دا یو نه دي؟ چونکې ستاسو د ډاکټرانو دا ځینې شعبې چې دي دا نومونه ډېر زیات ګران دي. وایي چې یاره په پښتو کې د خپلو عوامو ته راغږ کړو چې زموږ د عوام پرې پوه شي. زمونږ د علاقې چې دي نو غریزي علاقې دي. بالکل که تاسو برادي علاقې ته زمونږ د مشرانو که هغه نارینه دي زنانه دي بوډۍ ابۍ دي او باباګان دي مشران دي اوس نارینه چې کوم ځوانان دي هغوی ته هم دا مسله چې په دې کونډو د لاسه هر هغه دویم کس ته کونډو د لاسه پروت دی نو دا د څه وجې راځي او د دې علاج څه دی؟ اکثر وایي دا هډوکي اورېږي د وخوړلی شو بس د دې علاج نه کېږي. نو د دې باندې زموږ د کتونکو ته لږ ووایي. حاجی ظهور صاحب دا سوال بنیادی طور ډېر اهم هم دی او د دې جواب به زه لږ تفصیلي درکوم. د جوړونو بیماري چې په هر ایج په هر عمر کې وي د هغې خپل وجوهات او خپل مسلې وي خپل وجوهات وي. ایون زه دا ویلی شم چې زه به د ماشوم نه سټارټ والم چې زموږ چې کوم ماشومان دي چې د 1 یا 2 3 کالو وي کله کله هغوی ته هم جوړونو مسله راشي. نو دا مقصد نه دی چې دا به ته ارتوپیډیک سرجن ته بوځې یا دا د هغې خپل وجوهات دي. او زموږ د جوړونو بیمارۍ کې د ټول نه ضروري خبره دا ده چې په ټایم د جوړونو ډاکټر ته تلل ډېر ضروري وي. خصوصي طور هغه ماشومان چې د 1 کال دي 2 کال دي 3 دي یا ځوانان دي یا زنانه دي چې د هغوی عمرونه د 40 نه کم دي هغوی ته جوړونو مسله راشي نو فوراً پکار دی چې هغه جوړونو ډاکټر چې ارتوپیډیک سرجن نه دی رومټالوجسټ وي نو هغې ته دې ځي او اول دی د هغه نه خپل چیک اپ کوي چې آیا دا د جوړونو بیماري په کم لیول ده آیا دا د عمر سره ده یا دا نور داسې څه مسلې دي چې د هغې د وجې ده. د ضروري نه ده چې ته بیا هر مسلې دپاره ارتوپیډیک سرجن ته ځې. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې مشران دي او دا زمانه هم زموږ مشرانو ته د دې جوړونو مسلې شروع شي او اکثر هغوی ته پته ني او دا مسله روانې کله کله خو اړو څه علامات ني او د جوړونو درد وي نو هغه هغوی ډېر معمولی واخلي او بس د دردونو ګولۍ خوري او چیک اپ وغیره نه کوي. پین کلر استعمالوي او پین کلر د هغې پین کلر نقصان دا دی چې ته غیر ضروري او د ډاکټر مشورې نه بغیر د درد ګولۍ خوري نو یې سره د ګردو او د معدې تکلیفونه راځي چې بیا وروسته ډېر مسله جوړه کړي.
نو زه به نصیحت کوم هغه مشرانو ته چې چاته د ګوتنو درد وي نو لومبنې خو د دې رومټالوجسټ ته لاړ شي چې هغه د چیک اپ وکړي چې د دا بیماری په کم لیول ده، د دې څه وجه ده او په دې کې کم کمزوري دي نه چې په هر یو جوړ بیماری کې ته جوړ بدل کې او ارتوپیډک سرجن ته لاړ شي. موږ ارتوپیډک سرجن سره مشوره کوو او په هغه لیول چې کله موږ ته پته ولګي چې دې کې نور څه نه کیږي. نو د جوړ بیماری چې شروع کیږي او دا آخري سټیج ته رسي په دې کې کلونه لګي. نو ولې نه چې په ټایم باندې ته رومټالوجست یا د جوړونو ډاکټر سره مشوره وکړي او هغې نه پس یو پراپر علاج شروع شي. نو بیا یې نه پس موږ که چېرته داسې خبرې نو هغه بیا موږ ارتوپیډک سرجن ته ووایو. ډاکټر صاحب وایي که نه د موږ چې ارتوپیډک له لاړ شو یا یو ډاکټر ایکس واي زیډ سپیشلیست سره موږ خبره کوو، هغه وایي چېرې ستاسو دا کوم ګوتنه چې ده دې کې هغه موږ لکه زموږ مشران هم دي هغوی سره هم سره دی، وایي چې دا وخوړلی شو په دې کې هغه غوړوالی چې دی دا ختم شو. نو بس اوس دا به کرچ هم کوي، دا به ټک هم کوي، دا به همدغه هم کوي، خو د دې اوس علاج نشته دی. آیا د دې لکه یو سړی 70 پلس 80 کې دی نو آیا دا هم علاج کیږي، هغه دا ګوتنه ټیک کیږي؟ او جی بالکل کیږي. زه به دا خبره ضرور صاحب تاسو ته وکړم چې دا هر یو جوړ علاج بدلول نه دي، د دې خپل سټیجونه دي، خپل زمونږ د کتاب او د زمونږ چې کوم دغه دی مطابق هر جوړ مونږ بدلو نه یا هر جوړ د پاره بدلیدل ضروري نه. دې کې مونږه ډېر داسې علاجونه شته چې هغه د جوړ بدلیدو نه بغیر هم کیدی شي چې په هغې کې مونږه لږ ډېر دوايانې فزیوتراپي ورزشونه دي چې هغه وکړي او کله کله مونږ د جوړ کې انجکشن هم ولګو. خو چې کله داسې مریض چې هغه جوړ بیخي ختم شوي او هغه بیخي بل څه سره علاج نشي کېدی بیا مونږ خامخا هغه ته د جوړ بدلولو نصیحت کوو. خو د هغې نه علاوه نور ډېر څه علاجونه شته چې ضروري دي نه. او دا لاړه تاسو چې وایي چې دا هر یو دا جوړ چې کوم زمونږ دا ګوتنو والا دی په دې باندې زموږ د ټول بدن پروت دي. دا داسې شوه چې یو بلډنګ دی او د لاندې ته ستنې لګېدلې د پاسه، نو دا جوړونه چې دي دا ډېر زموږ ټول وزن برداشت کوي. نو دې کې چې لږه ډېره هم مسله راشي او ته غور ونه کې نو هغه اډوانس سټیج ته لاړ شي، یعنې کې ډېر سیریس ته لاړ شي چې پای کې بیا ډېر زیات مونږ څه کولی نه شو او علاج ډېر اپریشن وي یا ګران وي. نو زه به بیا دا خبره وکړم چې کله هم زموږ مشرانو ته په دې جوړ کې لږ ډېر هم تکلیف وي پکار دی چې دې ډاکټر ته لاړ شي او د هر جوړ د مشرانو علاج جوړ بدلول نه دي. دې کې مونږ نور هم ډېر علاجونه شته چې مونږ وکړو، هغې سره د دې کوالټي اف لایف او دردونه کافي لیول پورې ښه شي. نو دا لاړه وخت سره سره کم شي، خو چې لږ فزیوتراپي، لږ په ټایم وزن کم شي، لږ لایف سټایل چې زمونږ کم دی، زمونږ لکه اکثر مشرانو کور کې کوم موډونه چې دي هغه انډین وي نو په هغې باندې کېناستې نه شي، نه ته مونږ هغه کموډ بدل کړو، کونټارې استعمال ورته شروع کړو، لږ ډېر په دې باندې لږ ته نصیحتونه کړو چې ورزش پسند کړي، هغې سره د ده دا جوړ کافي حد پورې ښه شي، دا اپریشن نه بچ شي کم از کم. زبردست. ډاکټر صاحب یو بله مسله ده، اکثر یو سړی ویره د ما په دې پوندو کې د دې کې یو میخ دی او دی چې لږ زیات ودرېږي نو د په دې پوندې په دې هډوکي کې یا په دې پونده کې درد شو شي، آیا دا ستاسو سره ریلیټډ دی یا دا د ارتوپیډک سره؟ دا زموږ سره ریلیټډ دی. دې ته موږ په خپل ژبه کې پلانټر فیشیایټس وایو. ما تاسو ته پته چې زموږ دا ټول بدن چې دی دا یو بلډنګ مثال دی او دا جوړ نه برداشت کوي د نه پس په دې پوندو باندې بوج زیات راځي. انفارچونیټلی یا بدقسمتۍ سره زموږ شوز یا پیزار چې دي که نه هغه د پښتنو سپلای ډېرې دي، ځکه موږ سپلای ډېرې خوښوو، خاص کر نن سبا ګرمۍ کې د سپلای فایده خو هم د اچولو ایستو کې او زموږ یو پښتنو یو کلچر هم دی، خو دا نقصان دا دی چې دا پونده ډېره سخته وي، د سپلای عموما بالکل سپلای ډېره سخته وي او اکثر دنګې سپلای وي. نو چې ته دا دونه ډېر وجود په دې پوندو راځي او لاندې ورته هغه دغه لکه داسې شوه چې ته په ځمکه سملې او په فوم کې سملې، دواړو کې فرق وي. نو هغه پوندې ته لاندې تا سخت تلی ایښي او پاسه پې وجود پروت وي، نو یو چې ته ډېر یو داسې سړي چې زمیندار وي یا د هغه کار د ډېر د ناستې وي، د ګرځېدو وي، مزدور کار وي، نو په دې پونده باندې بوج راځي او لاندې ته سخت تلی وي، نو دا زخمي شي. هغه زخمی وجه باندې د سار پاسي دی نشي چې څنګه سار پاسي او د څنګه خپکی دي د په پونده کې هغه درد شروع شي او هغه دومره شدید دي چې د ګرځېدې نشي. نو دې ته موږ پلانټر فیشیایټس وایو او دا زموږ سره ریلیټډ دی. دې کې بیا موږ مختلف ورزشونه دي ته اډوایس کو
هغه پیزار ورته بدل کو او یو سول ملاویږي نرم شانته په دې خخه پیزار دکانو کې او تلاندې دغه کو بیا غي سره نکیږي مونږ پوند کې انجکشن وخو هغه سره تقریبا 90% پیشنټ خشي خدي پوند کې دې ته انجکشن بالکل 90% پیشنټ ای سره خشي او دا دې سره ریلیټډ ډاکټر صاحب چونکې په دې حواله باندې خوري کوېسچن دي خو زموږ مقصد دا دی چې زموږ د لګي مونږ خبرې چې دام عوامو ته ورسي ستاسو ناسته په کوم هسپټل کې وي او ستاسو ټایمینګ څه دی؟ نو زه خو بیسیکلی لیډي ریډنګ هاسپټل کې او زه په سنډه تقریبا دلته راځم او زمونږ هغه مریضان چې هغه یو ښه خبره زه کول غواړم چې کوم زمونږ د جوړونو بیماریانې په هر لیول باندې ډېرې ایکسپنسیو وي د هغې علاج ګران وي زمونږ د بیمارو کله کله ټیسټونه ډېر ګران شي یا کوم مریض ته چې جوړ بدلولي نو هغه چې کوم مریض فاینانشلی ویک نو زمونږ الارج کې هغې دپاره بیت المال فیسیلیټي شته نو داسې مریضان چې هغې ته د جوړونو داسې مسلې چې هغه دلته نشي مینج کېدی یا هغه راغوښتل غواړي په میډیسن باندې یا نه کور کېږي یا نه کور کېږي یا هغې ته څه د فاینانشل پرابلم وي زمونږ په هاسپټل کې د فاینانشل مسلې علاج شته هلته زموږ ډپارټمنټ دی موږ هغې ته ولیږو یو له په بیت المال باندې اپلای وکړي د کنډیشن د هر څه وګوري چې دی واقعي قابل دغه دی علاج او د ده دپاره پیسو مسله شته نو هغوی ول په بیت المال پیسې راوغواړي او د هغې غریب مسله حل شي. ستاسو کارټلنګ کې خپل ټایمینګ راته وښایي که زموږ د کارټلنګ سنډې راځم او تقریبا داسې 10-11 بجو نه والا 5 بجو پورې یم او چې کوم مریض داسې چې هغه کمپلیکیټډ یا هغه ته راغوښتلي نو اکثر یې زه پېښور ته راوغواړم یا هغه ته د پیسو څه مسلې نو زه یې راوغواړم او هلته کې زه هغې سره ډسکس کوم نو د پیسو هیلپ یې وشي او چې کوم مریض پېښور ته نشي راتلی نو هغې دپاره زه دلته راشم حالانکه ما ته راتګ ډېر ګران وي نو د جوړونو مریض دپاره هسې هم تګ راتګ ګران وي نو چې دی پېښور ته راځي او دی دونه پیسې لګوي او بیا هغه اکثر کمزوري مې جوړونې خوږېږي ګرځېدی هم نشي نو زه خپله دلته راشم دونه سفر وکړم نو زما مقصد دا دی چې زه د هغې هیلپ وکړم او ظاهره خبره ده ظهور صاحب چې جوړونه د کار کوي نو ګرځې به چې جوړونه د کار نه کوي نو نه به ګرځېدی شي او کلي کې خو زمونږ هغه ښې بدې هم ډېرې دی وي نو زه کوشش کوم چې زه د خلکو هیلپ وکړم په کم لیول باندې وي نو زه دغه سنډې باندې راځم 9 to 11 to 5 او هسې کې داسې څه پیشنټ وي چې زه پېښور ته نو لیډي ریډنګ ته راتلی شي. ٹھیک شو ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو. جی ګرانو کتونکو تاسو د ډاکټر ابرار حسین خبرې واورېدلې. ډاکټر ابرار حسین صفدر میډیکل سنټر لونخوړ روډ کاټلنګ د هر اتوار په ورځ د 11 بجو نه واخله 4 بجو پورې دلته کې ناست وي. د څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړله چې چاته د ګوټنو د کونډو د مسلې وي یا د جوړونو مسلې وي یا په دې پوندو کې چې اکثر وي میخ ته یا پونده خوږېږي د دغې څه مسلې وي نو هغه صفدر میډیکل سنټر ته دلته کې راتلی شي او په دغه علاج باره کې ډاکټر صاحب نه رهنمایي اخیستی شي خپل علاج کولی شي. زه زور خان اجازه غواړم. د لوی الله په امان.